یوه حربی اوله چې زمونږ او ستاسو مشران د تبلیغ نه منې کول غواړي. دویم نمبر د قرآن اعمال نه تا منې کوي په دقه انداز باندې چې تاسو قرآن ویسئ ترجمه درله نه درځي نو د قرآن ویلو هېڅ فایده نشته دی. او دریم نمبر محترمو موږ څومره عبادات کوو بنیادی وجه دا ده چې موږ د یو لوی عذاب نه یریږو چې د الله د عذاب مستحق ونه ګرځو. چېرته موږ او تاسو ته په خپله اصطلاح کې عذاب قبر وایو. عذاب قبر او ثواب قبر دا هغه متفقه عقیده ده 1400 کاله تاریخ په دې باندې ګواه دی چې دا عذاب او ثواب چې کله انسان وفات شي پس د مرګ نه د انسان روح او جسم دواړو ته ملاویږي. لیکن دا خلک په 14مه صدۍ هجرۍ کې راپاسېده یوه نظریه خپله کړله او دا خبره یې وکړه چې کوم انسان وفات شي په دې قبر کې کوم قبر کې چې موږ دا مړ ږدو په دې کې نه عذاب شته نه ثواب شته نه سوال شته نه جواب شته. په دې قبر کې اسم نشته دی. دا انسان په شان د یو ګټې دی. حالانکه 1400 تاریخ راواخله ما بیا قرآن مجید راواله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث راواخله ټول په دې خبره باندې متفق دي چې په کم قبر کې انسان کې ښودلی کېږي هم په دقه قبر کې الله رب العزت د انسان ته عذاب او ثواب ورکوي. ها که کم انسان ته دا قبر نصیب نشي د ځمکې والا قبر بیا چې د انسان د جسم ذرات چې په کم ځای کې پراته دي د روح او د دې ذراتو تعلق په خپل منځ کې وي بیا هم روح او جسم دواړه په عذاب کې شریک وي. قرآن کې الله فرمایي سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. خامخا به موږ دوه پیرې عذاب ورکو دوی له بیا به موږ دوی واپس کوو یو لوی عذاب ته. علما کرام لیکي کفارو دپاره د دوه عذابونه مراد دا دي چې اول نمبر عذاب په دوی باندې په دنیا کې راځي او په دنیا کې دوی ذلیل او رسوا شي او دویم نمبر عذاب دقه عذاب قبر مراد دی او که د آخرت عذاب یو سړی وای نو هغه الی عذاب عظیم پر وروسته دریم ځای کې ذکر شوی دی چې دغلته به موږ دوی له مستقل عذاب ورکړو. اول صدۍ شهادت تاسو ته پیش کم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ راوی دی بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 97 باندې روایت ده مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو باندې تیر شو فقال انهما لا يعذبان. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا قبرونو والا په عذاب کې مبتلا دي. قبرونه په ځمکه باندې دي صحابه کرام سره روان دي قبرونه یې نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا قبرونو والا په عذاب کې مبتلا دي. وما يعذبان في كبير به وضاحت کوي وای په صدلوی ګناه په وجه باندې په عذاب کې مبتلا نه دي. یعنی دا ګناه مطلب دا نه دی چې واړه وا د دې ګناه نه بچ کېدل ډېر زیات اسانو لیکن دوی ته ځان بچ نه کو د هغه ګناه په وجه باندې په دې قبر کې په عذاب کې مبتلا دي. اما احدهما فكان لا يستتر من البول. یو انسان چې کوم د میتیازو نه ځان نه بچ کو په دقه وجه باندې په عذاب قبر کې مبتلا دي. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. ایو انسان چې دا چغلخور ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين. رسول الله صلی الله علیه وسلم وشنا څنګه راوخست په منځ دوه ټوکړې کړ فغرز في كل قبر واحده په هر قبر باندې وی ولګوله. قالوا لما فعلت هذا يا رسول الله. صحابه ته پوښتنه کوي د الله پیغمبر دا کار دی ولې وکړو. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. او ته فرمایي وی امید دې د الله نه چې تر څو پورې دا څنګه و چې شوی نه الله به دوی نه د عذاب کم کړي. درې خبرې د حدیث نه معلومه شو. اول نمبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کم قبرونو تیر شوی دا د ځمکې والا قبرونو علیین یا سجین قبرونه نو. دا خلک وای دا حقیقي قبر نه دی وای دا عرفي یا لغوي قبر دی. حقیقي قبر په سجین کې دی یا په الله علیین کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام دې قبرونو ته اشاره وکړه چې په دې قبرونو کې د عذاب کیږي. دویم نمبر خبره ته دا ثابته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عذاب په دې قبر کې دې جسم د پاره ولیدو بل کوم جسم د پاره عذاب نه دی کتلی. او دریمه خبره ته دا ثابته شو چې عذاب او ثواب قبر دا حق دی. محترمو دا د اول صدۍ
شهادت تاسو په وړاندې ما پیش کړو بخاری شریف روایت ته دویمه صدی شروع کیږي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په 150 هجری کې وفات کیږي په خپل کتاب فقه اکبر دینه معلومیږي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د احکام فقه اصغر ده د عقاید فقه اکبر ده په خپل فقه اکبر صفحه نمبر 120 کې لیکي و اعاده الروح الى العبد في قبره حق اعاده روح د بنده طرف ته کیږي په قبر کې دا حق ده مال د درېمه صدی هجری طرف تلاشه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپل کتاب الصلاه صفحه نمبر 45 کې لیکي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه 241 هجری کې وفات کیږي هغه عجیب خبره لیکي والايمان بملك الموت بقبض الارواح ثم ترد في الاجساد الى قبورهم فيسالون عن الايمان والتوحيد هغه وای انسان چې کله مړ شي قبضه موږ ایمان لرو په دې خبره باندې چې ملک الموت انسان روحونه قبض کوي به دا روحونه واپس کول کیږي د قبر ته انسان نه تپوس کیږي توحید په باره کې د ایمان په باره کې تپوس کیږي مال د سلورمه صدی هجری طرف تلاشه هغه شهادت ورکي ماته امام ابن جرير طبري حافظ ابن جرير طبري رحمت الله علیه په 310 هجری کې وفات کیږي هغه گواهی ورکي تفسیر ابن جرير جلد نمبر 13 صفحه نمبر 214 باندې لیکي صفحه نمبر 214 باندې لیکي فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان من ربك هغه چې کله انسان قبر کې خودل شي دوه فرشتي دي انسان ترازي دا په قبر کې نه تپوس کوي من ربك رب دې سوګ دې مال ام د دقه صدري شهادت بل ولکا حافظ امام ابو جعفر رحمت الله علیه فرمای عقیده الطحاوی معاشر صفحه نمبر 60 باندې لیکي نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه اجمعين القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران هغه وای دا قبر یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده سو کوئی امام ابو جعفر رحمت الله علیه په 371 هجری 321 هجری کې وفات کیږي د پنځمه صدی شهادت په دې صدی کې په 458 هجری کې امام بیهقی رحمت الله علیه وفات کیږي او په 471 هجری کې امام ابو المظفر الاسفرائینی رحمت الله علیه وفات کیږي په 465 هجری کې ماته امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمت الله علیه وفات کیږي او په 505 هجری کې امام غزالی رحمت الله علیه وفات کیږي دا هغه شخصیات دي چې کوم د عقاید په سرحدونو باندې هغه بنیادی کار کړی دی تر اوسه پورې د دوی نظر نشي پیش کېدلی ماته ویلي عجیبه خبره لیکي امام ابو المظفر اسفرائینی رحمت الله علیه اصول الدین صفحه نمبر 165 کې لیکي وفيه احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ان الملكين يجيئان في القبر الى الميت ويحل الله الميت فيسالان عما ذكرنا وقد انكرت المعتزله وعامه المبتدعه هذا امام ابو المظفر اسفرائینی رحمت الله علیه فرمایي وای په دې خبره باندې ډیر ګڼ احادیث راغلي دي چې کله انسان قبر کې خودلې شي وای دله فرشتي راځي دا کې نه تپوس ته کولې کېږي خو ها دوه قسم خلکو د دینه انکار کړي دي اول نمبر د دینه معتزله انکار کړي او دویم نمبر د دینه بدعتینو انکار کړي دي موږ چې کله خپل ورونو ته وایو د اهل سنت والجماعت نه خارج بدعتيان دي دوی موږ نه خپکیږي په دې خبره یار تاسو موږ ته بدعتيان وای والله لازم قسم دې کومه بدعتيان تاسو ته وای من خو صرف ناقلین امام ابو المظفر اسفرائینی رحمت الله علیه په 471 هجری کې فیصله کړی و چې خلک به داسې راځي چې دینه به انکار کوي ماته ته انکار په کوم ځای کې دی مفتی منیر شاکر په خپل کتاب البرهان صفحه نمبر 65 کې لیکي وای کوم ځای کې چې انسان خوول کېږي د قبر کې نه عذاب شته نه ثواب شته نه سوال شته نه جواب شته دی ماته دقه شهاب الدین خالدی پنځپيري په خپل کتاب عقاید علماء اسلام صفحه نمبر 625 باندې لیکي وای کوم قبر کې چې انسان کې خودل کېږي په دې قبر کې اسم نشته دی نه عذاب شته نه ثواب شته نه سوال شته نه جواب شته دی ماته ام دقه لیکي شیخ طیب په خپل کتاب مسلک الاکابر صفحه نمبر 26 باندې لیکي په دې قبر کې اسم نشته دی ماته حسین نیلوی په ندای حق جلد نمبر 1 صفحه نمبر 311 باندې لیکي وای ها دې جسم له عذاب منل وای دا خلاف شریعت خبره ده خلاف عقل خبره ده ما ته عجیب خبره ده نه نیم سو کاله خلق دا خبره کوي چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نن سبا خلق را پاتېږي وای دا خلاف شریعت خبره ده ما ویل ما د 1500 شهادت ته پیش کړو د سپګم شده هجری شهادت پتا ته پیش کما مال متداول کتاب ده علامہ برهان الدین المرغینانی رحمت الله علیه 593 هجری کې وفات کیږي صاحب هدایت جلد نمبر 2 صفحه نمبر 484 باندې لیکي ومن يعذب في قبره يوزع فيه الحياه في قوله العامه كم انسان ته په قبر کې عذاب ورکول کېږي وای په دې انسان کې جمهور اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دې انسان کې الله رب العزت ژوند دی یعنی دا عذاب روح او جسم دوانو ته ملاويږي دا عذاب او روح او جسم دوانو ته ملاويږي لیکن افسوس خبره ده چې دومره شهادتونو شپږ سوه کاله کې یو کس د دې راپانه سیدو چې دا خبره غلطه ده 15 او 14 صدی هجری کې کسان راپاسېده هغوی دا ناره لګی چې دا عقیده خلاف شریعت ده کم انسان چې وای په عذاب او ثواب کې دا روح شامل ده دا خلاف شریعت خبره ده دومې صدی هجری شخصیت علامہ قرطبی رحمت الله علیه
محمد بن احمد چې 174 هجری کې 71 هجری کې وفات کیږي هغه خپل شهادت په دې الفاظو باندې ورکوي ان عذاب القبر ونعيمه حق ان عذاب القبر ونعيمه حق على ما جاءت به الاحاديث الصحيحه ولكن الله يأخذ بأبصار الخلائق وأسماعهم من الجن والإنس عن رؤية العذاب ونعيمه. هغه عذاب قبر دا حق دی لیکن الله رب العزت د انسانانو او د پیرانو د سترګو او د غوږونو نه دا خبره بند کړې ده اشاره کړې ده هغه د دې ادراک نشي کولای. د اتمې صدۍ شهادت علامه صدر الدین الحنفی رحمت الله علیه شارح د عقیده الطحاویه صفحه نمبر 60 باندې لیکي وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه. هغه وایي د عذاب قبر د اتفاق د اهل السنه والجماعت سره دا روح مع الجسد دوانو ته ملاویږي. د نهمې صدۍ شخصیت علامه سید شریف الجرجانی رحمت الله علیه په 816 هجری کې وفات کیږي. په خپل کتاب شرع مواقف صفحه نمبر 716 باندې لیکي وی وقد ثبت التعذيب ثبت الاحياء والمساله لان كل من قال بعذاب القبر قال بها. و چې کله عذاب قبر ثابت شو و په دقه قبر کې سوال هم ثابت شو ژوند هم ثابت شو ځکه کوم انسان چې د عذاب قبر قائل دی دا به د دې هم قائل وي کوم انسان چې د عذاب قبر منکر دی دا به دقه سوال او جواب نه هم منکر وي. د لسمې صدۍ شخصیت علامه سیوطی رحمت الله علیه 911 هجری باندې وفات کیږي. هغه د ابن تیمیه رحمت الله علیه سره موافقت کوي په شرح الصدور صفحه نمبر 60 کې لیکي وقال ابن تیمیه الاحاديث متواتره على عود الروح الى البدن وقت السؤال. و په دې باندې احادیث متواتر دي چې کله انسان په قبر کې خودلې شي هغه نه سوال کوي چې په دغه وخت کې الله رب العزت روح را واپس کوي بدن ته. او د 19مې صدۍ شخصیت مولا علی قاری رحمت الله علیه په 1014 کې وفات کیږي. هغه په شرح فقه اکبر کې لیکي واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياه قدر ما يتألم ويتلذذ. وای اهل حق اهل سنت والجماعت پر خبره اتفاق کړي دي چې الله رب العزت په مړ کې یو دومره حیات ژوند پیدا کوي چې په هغه سره هغه احساس دک او سوک محسوسول شي. د 12مې صدۍ شخصیت شاه ولی الله رحمت الله علیه په 1176 هجری کې وفات کیږي. مال اغم په حجت الله البالغه صفحه نمبر 55 مترجم کې لیکي هغه د یو سوال جواب په انداز باندې وای کوم انسانان چې دا سوال کوي چې یاره موږ کله کله قبر کلاو کو انسان اقا شانت سالم پروت دی نه پد کې د عذاب آثار شته دي نه پد کې د راحت آثار شته دي دا څنګه انسان دی کې ژوند دی هغه ګوره دا انسان سترګې فانی دي هغه ابدي ژوند دی وای فانی ژوند سترګو سره ابدي ژوند نشي لیدل کېږي. ما د 13مې صدۍ شخصیت شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمت الله علیه 1239 هجری کې وفات کیږي. هغه د شرع عقاید نصفی شرع لیکي میزان العقاید صفحه نمبر 98 باندې لیکي ثم المعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسد. هغه وایي چې عذاب ورکول کېږي ام دقه جسم ته ورکېږي روح سره او روح ته ثواب ملاويږي دقه جسم سره. مال دوانه په عذاب کې شریک دي. مال د 1400 وکالت تاریخ گواهی ده ټول په دې خبره باندې متفق دي اهل سنت والجماعت چې عذاب قبر ثواب قبر روح مع الجسد دوانه ته ملاويږي. هغه د دیوبند په نوم باندې خړونکو خلکو کم خلک چې د دیوبند نارې لګي دا وایي چې دیوبند کې تصویر پنځپیر تا ته زه د علماء دیوبند تاریخ هم پیش کوم 13مې صدۍ شهادت هم اوره. مال 13مې صدۍ شهادت داره مال په دې کې لوی علما شیخ الهند مولانا محمود حسن صاحب رحمت الله علیه په 1339 هجری کې وفات کیږي. مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه 1346 هجری کې وفات کیږي. مال مفتی دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثماني صاحب رحمت الله علیه په 1346 هجری کې وفات کیږي. مال امام العصر والانقلاب حضرت مولانا سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه 1352 هجری کې وفات کیږي. علامه حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه 1363 هجری کې وفات کیږي. موت المفتی حضرت مولانا کفایت الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په 1373 هجری کې وفات کیږي. مال ټول علماء دیوبند په دې خبره باندې متفق دي چې روح او جسم دواړو ته عذاب ورکول کیږي. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمای ثم السؤال عندي يكون بالجسد مع الروح. زما په نسبت باندې سوال د روح او جسد دواړو نه کیږي. او مال نن سبا خلک را پاسید دوی مناظر خضر حیات په نوم باندې خپل کتاب المسلک المنصور صفحه نمبر 289 باندې لیکي وای کم قبر کې چې انسان دفن کول کیږي په دې قبر کې اسم نشته دی نه سوال شته نه جواب شته نه عذاب شته نه ثواب شته. دا چیرته
وای دا صرف د روح نه کېږي، هغه هم دلته نه په اعلی علیین کې په عالم برزخ کې کېږي. محترمو دا هغه فتنه ده نن سبا موږ که د خلکو پسې لګی نو د دې فتنې موږ ته نن سبا مخامخ شوي دي. علماء دیوبند کردار دا د چې کم دور کې هم کومه فتنه مخامخ راغلی ده علماء دیوبند د هغې مخنیوی کړی دی. نن سبا که د خلکو پسې موږ لګی زموږ مجبوري ده، والله قسم بالله زموږ مجبوري ده. موږ نه پرېږدي تبلیغي جماعت ته مشرک ویل، علماء دیوبند ته مشرکین ویل، صوفیای کرامو ته بدعتیان مشرکین ویل، زمونږ هر یو جماعت ته د دوی په نسبت باندې مشرکین، جمعیت علماء اسلام د دوی په نسبت باندې کټر مشرکین دي. علماء دیوبند نوم اخیستل بناسپتي دیوبندیان ورته وایي. نو که موږ د خلکو پسې لګی د خپلې مجبورۍ د وجې نه لګی، محترمو علماء دیوبند وارثین صرف دا شخصیات دي کوم چې ستاسو په دې مجلس کې ناست دي. د چا په نارو باندې به نه دوکه کېږو، په خپل مسلک باندې به الحمدلله برقرار اوسېږو او د چا په خبرو کې به نه راځو. که په یو خبره کې ستا شک شو به راځي، د خپل عالم نه به تپوس کې، خپل مولانا صاحب نه به تپوس کې. صرف په یو شوبه اچولو سره چې ته هغه ته یو ذهن کې یو شوبه شکوک او شبهات واچول او بیا ته هغې باندې روانې. عموما د دوی شکوک او شبهات دی. ما په خپل علاقه کې بیان وکړو په عذاب قبر باندې، ما ته دا پته نه و چې مرضیان هم پکې ناستې دي. مرضیان چې لاړم مرضیانو خلکو ته ویلو چې بیان یې غلط وکړو. ولې؟ وای دا وایي چې په دې قبر کې عذاب دی، حالانکه کم کس چې په دماکه کې والوځلی شي، کم کس چې سین ویسي یا یې ځناور وخوري، دې انسان ته خو قبر میلاو نه شو، دته به عذاب څنګه کېږي؟ ما سره کسانو رابطې وکړې چې یاره دقه شانتې کس دی، ټول خلک یې په دې شکوک او شبهات اچولي. الحمدلله زه د هغه انسان کلي ته ورغلم، ما پر اسپیکل باندې هغه انسان چیلنج کو، لیکن صرف او صرف د دوی کار دقه دی چې عوامو په ذهن کې صرف شکوک او شبهات اچول. دومره نران نه دي چې د علماء دیوبند مخې له بیا راشي، صرف او صرف شکوک او شبهات اچول د دوی کار دی. لیکن تاسو به دغه شکوک او شبهاتو ته ګورئ. تاسو ته ویم خپل علماء باندې به اعتماد کوئ که نه به کوئ؟ خپل عقایدو باندې به کلک ودرېږئ که نه؟ انشاءالله الله رب العزت دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.